ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو حاضرین ورونو، لیلی علماء کرامو مخ کے بیانونو اکرل اور انشاءاللہ الرحمن زمونږ استاد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری اللہ دے عمر او صحت کے برکت واچئی انشاءاللہ غیب بیان کئی. اللہ رب العزت دی منگلا صحیح اوریدو او دا عمل کولو توفیق راکی. انسان چې الله دی دنیا ته رالېږلی دی نو دی د خپل محنت په میدان کې آزاد نه دی بلکې دا انسان تړلی شوی دی. داسې نه دی چې د ده څه زړه کې راځي شي او څه دی د ده د دماغو سوچي نو په هغې باندې د دې عمل وکړي. داسې نه ده بلکې دی تړلی شوی دی د ده سوچ په پابندي د ده لاس په پابندي د ده خپې په پابندي او د ده ژبه په پابندی. د ده لاس هم په خپله خوښه باندې نشي ګرځېدی دی د زړه سوچ په خپل طرف باندې نشي تللی چې کم طرف ته خوښوي نو په هغه طرف ته د زړه سوچ بوځي. د ده غوږونه د هر څیز د اورېدو طاقت نه لري چې بس لګیا دي او چې څه یې غوږ له راځي نو هغه دی اوري. د ده سترګې د هر څه د لیدو طاقت نه لري چې ګینې نو د ده څه په زړه کې رالل نو هغې ته دې وګوري بلکې د ده سترګې هم پابند دي د ده غوږونه هم پابند دي د ده خوله هم پابنده،                                                                                                              او د زړه هم پابند دی
د دیو جنا دا انسان دی او دې پاغلوی مرتبه باندې فائز دی. کدا سي نه د داخلو په صحیح طریقه استعمال نکړه خو چې څه پر راتلل هغه ویل چې څه پر راتلل هغه خوړل دا څه پته نه لګیدله د غوږونو یې لحاظ نه کو د سترګو یې لحاظ نه کو نو که بیا د انسان ته انسان اونه ویل شي نو څه خبره نه ده. دا انسان بیا انسان نه دی. قرآن ورته هم انسان نه وایي بلکې وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. د سترګو خیال ونه ساتو د غوږونو خیال ونه ساتو د خپل زړه خیال ونه ساتو. دا انسان نه دی. د خود ډنګرو په طرف باندې روان دی. زګه د ډنګروم دا چالو چې خوراکو اسکاکو چې سور تمخه ته کې خودل اغای خوړل سکه خودل اغای اسکل کما خبره راتلا داغه نه غوږ بانداونه چې سمخه راتل لاغه نه سترګې باندول نه او چې سو پاره باندې نه غوړ روانو نو هغه ډنګرو سالور خپیزو ډنګر ویلو. الله وی چې انسان هم داسې آزاد شو او وارګردی شروع کړه چې زما ستور چاسه کار دی زما غوګونو کې چاسه کار دی چې ستا مې خوخی نو ګورم با چې سمې خوخی نو هغه باورم چې سمې خوخی نو دا غي سوچ پا کومه او دا وی چې ما کې د چاکار نشته نو الله وی د خدان گنی غټ حسابي چې زیو لوی درجه عالم یو لوی مرتبه زما یو لوی سلطنت زما ما ته څوک سویل نشي خپل می اختیار دی او خپل می خواخه ده. الله رب العزت وی د خو په دې باندې ځان او چتول غواړي خدای په دې باندې او چتیږي نه. اولئک کالانعام بل هم اضل. دا د ډنګورو نه هم بدتر دی د زناورو نه هم بدتر دی. د خپل غوږونو قدر اونه پیژاند د سترګو قدر اونه پیژاند د خپل زړه قدر اونه پیژاند چې دا مال الله رب العزت صلی الله علیه ګلیو صلی الله رب العزت مال سترګې را کړې غوږونه را کړیو او دا زړه مال صلی را کړو. الله رب العزت وی دا د ډنګورو نه هم بدتر دی. کله قرآن یو الفاظ استعمال کی کله بل الفاظ استعمال کی د داسې سړی لپاره چې هغه د خپل اندامونو نه کار وانه غستو. سورته بقره کې اول الله رب العزت وایي چې د خپل اندامونو نه کار وانه غس نسو شو ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. دا کان دی او دا ګونګیان دي دا وړاند دي فهم لا يرجعون نو دای ناراضي حق طرف ته ناراضي. سورۃ اعراف کې اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. دا چې دینو دا د ډنګورو نوم بدتر دي. اولئک هم الغافلون دا دی په پاخه غفلت کې پراته خلق دی. پاخه غفلت کې چې د خپل اندامونو نه د شریعت مطابق کار نه اخلي غفلت کې پراته دي. کله قرآن وایي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. د دې زړونه صاف شو دا تور زړی شو. کله وی فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله
ورکاوی دی او تباہی دی آغا خلقو لا چې دا الله د دین نه زړونه سخت شوي دي. کله وایي بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، ولې دوی په زړونو باندې زنګ راغلی دی د خپل عمل د وجې نه. کله وایي بل طبع الله علیها بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، الله مور والده د دوی په زړونو باندې د دوی د عمل د وجې نه الله ولا زړونه بند کړي دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، زړونه باندې غوږونه باندې په سترګو یې پردي دي، د حق نه هغه بند شوي دي. نو کله قرآن یو شانته بیان کوي دا د څه د وجې نه، کله خپله دی جذبه کې راشي نو خپله هم وایي قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. زمونږ او ستا میانځ کې پردي دي، زمونږ په زړونو باندې پردي دي، زمونږ په غوږونو کې دروندوالی دی، ستا خبره اورونه. د خپلو غوږونو نه یې کار وانغسته، د سترګو نه کار وانغسته، هغه آزاد پرېښودل. وی دا زندګاني ده، دا ژوند دی، سکول غواړي، ساورېدل غواړي او سلیدل غواړي، سکول غواړي، ساورېدل غواړي او سلیدل غواړي. چې دای نظریه شوه سلاسی بابا هم وایي برای دیدن حق چشم آمد، برای شنیدن حق تیز و گوش است، اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است. وی حق لیدلو لا الله سترګې درکړي دي، حق اورېدو لا الله غوږونه درکړي دي. نو اگر حق را ندیدی و نشنویدی سر خرمر تو را بالای دوش است. نو که حق دیو نلیدو که حق دیوان اوریدو نو آسه بخلق کوئی چه دا دفلان کی خان سر دیو دو گو دا پاسا پروت تے، بلکه سر خر مر تو را بالای دوش استا، دا دا خر سر دیو زماستا دو گو دا پاسا پروت تے. دا دا انسان سر نده بیان زکر دا خود خروم زندگی وان چه سا کئی نو کوان، چه سا آوری نو آوران، چه سا وای نو آیان، دا خود خروم زندگی وان او سام زندگی شوان و فرق سشو. اللہ وی انسان تا داسی نہیں تبنیخ چلے گی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ما پیغمبر دل علی گلو چې دا الله په حکم باندې تابعداري وشي، پس کې دا الله حکم ومنل شي، دا نه یاد کړی. او بس وی الا لیطاع باذن الله، پیغمبر میں دل علی گلے، دل علی گلے لیطاع باذن الله، چې دا الله رب العزت په حکم باندې تابعداري وشي، په هر چیز کې دا الله رب العزت د حکم تابعداري وشي. یو چیز نه ذکر کړي خو چې کم کار دی، کومه خبره ده، که غوږ دی او که سترګې دي او د انسان د محنت هر یو میدان دی، نو هر میدان کې تابعداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي. د دې وجه نه بل ځای قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، الله وی په خپل ذات مې قسمی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، زما دې په خپل ذات باندې قسمی چې تاسو له نبی علیہ السلام ژوند کې یو نمونه ده، بهتره نمونه ده والا. تاسو له نبی علیہ السلام زندګۍ کې بهتره نمونه ده. اوس دا نه وایي چې په څه د نبی علیہ السلام کې، وایي په مکمل ژوند د نبی علیہ السلام کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم څه د اوریدو اجازه ورکړو نو هغه به واوري، د کوم څه د لیدو اجازه ورکړو نو هغه به وویني، د کوم څه د ویلو اجازه درکړو نو هغه به وکي، هغه به وایي، د کوم عمل د کولو اجازه درکړو نو هغه عمل به وکي، او د کوم یو نه باندې کړو نو دا غي نه به باندې شي. اګه سورته حشر کې وایي ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې سورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راړل سیدا تویل نو پاغه باندې عملو کوي د کولو، وما نهاکم عنه فانتهوا، او د سنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کړي نو دا غینه بند شي، دا غینه بیا بند شي، هغه ته بیا ورنږدې کېږه ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو عمل د کولو اجازه درکړ نو هغه عمل وکړه، او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو عمل نه بند کړي او وی نه کو او بس هغه عمل بیا مکوه. کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ځان توای او دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله استاد وای نو تابعداري به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي. اوس کته وای د نبی علیہ السلام تابعداري کومه مخلوق را نه پاتې کیږي. پښتنو کې لویه مساله ده، عزیز ولی را نه پاتې کیږي، وای زنانه وای یاره که خادای کې رواج نکو غم کې رواج نکو دا خلق بسوي، دا خلق بسوي، اخر د دې خلکو هم سلیاس په کار دی کنه، او ای خادي په ټنګ ټکور خسته کیږي او ای غم په جړا باندې خسته کیږي. بس دا ځان له روایتونو جوړ کړي د پښتنو خپل، دا دې خپل کتاب دی او باغې کې پراتی دي، هرې خبرې نه دی ځان له یو دلیل جوړ کړی. چې تاسو ته یو کې خادا کې دا ټنګ ټکور سلا کوي، وای خادي خود نوم د ټنګ ټکور دی نو خادي په ټنګ ټکور خسته کیږي، الګا غم کې جړا وانګولا سلا کوي، وای خو غم نوم د جړا دی نو جړا باندې غم خسته کیږي. وای کو تعلق ته وای الګا جناکو ته سلا ګوره بازار کې، وای عبدالرحمن بابا وای چې خپل مخ ته په کتو کې ګناه نشته، چې نظر کې صاحب نوی عبدالرحمن شابانه روایا. بس دا خطرناک خبرې درونو، دا د قرآن او سنت کې داغه کزان له مقصد وو با، خو د قرآن او سنت کې مقابله کې دا خبره راړل دا انتهایی خطرې خبرې دي، دا زمون ایمان له نقصان ور کوي، دا زمون عقیده له نقصان ور کوي. دې ته سوچ پکار دی، وتوای لکه رسم مکوا رواج مکوا غم او خادای کې نو وای خرا ته پتر چې شریعت داسې دی، حقوق یې دام کول غواړي، نو شریعت پرې دا وای دام کول غواړي، داسې به کې وای فقها ټول مسله لیکي، قاضی خان لیکي، شامی لیکي، بزازیه لیکي، عالمگیری لیکي، ټول لا مسله لیکي، استادان ذکر کوي چې یو سړی ته دی وای چې حکم شریعت داری حادثه این است، گفت میں کنم بر رسم، شریعت چه میں کنم بر رسم، قال الفقهاء یکفر. چې یو سړی ته دی وای چې د شریعت دی مسله کې دا حکم دی او هغه شریعت پرېدا سه پر رسم باندې کوما، نو وای سړی کافر شو، فقها وای سړی کافر شو. په دې تمنګ نه ګورو، خو ځان لګیاو یو طریقه هم جوړه کړی دا، په خپل طریقه باندې لګیاو ځان له پښتنو یو متل راوالو، هغه هم زمونږ دلیلی، د شاعر شعر راوالو، هغه هم زمونږ دلیلی. دې ته نه ګورو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کړو، دین هغه نوم د الله رب العزت د حکم دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې دی، چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم پکې نو او د الله رب العزت حکم نو، دا دین نه دا دیوال لرا گزار کا. امام ابو حنیفه غوندې شخصیت هغه فرمایي
په خپلو خبرو کلک اعتماد و چې ما د قرآن او سنت موافق کړي دي، نو ټولو ملګرو ته خپله وایي وَإِذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ. هر کله چې زما یو خبره تاسو د قرآن او سنت ته خلاف ولیده نو دې دیوال له راخلاصه کوي، دیوال له راخلاصه کوي، بیا یې مه منئ، بیا یې مه منئ. او موږ لګیایو نو کله د بابا قول پیش کوو، کله د خپل نیکه طریقه پیش کوو. زموږ نیکه هم داسې کول وایي غم او خادای کې نو په هغه طریقه باندې موږ روان یو. نه دین به هغه وي چې الله ویلي او نبی علیه الصلاة والسلام ویلي، که دا طریقه پکې نه وه دا دین دی، بیا دا دین نه دی، سادین دی. که دې ته ورګډ شوې نو تباه او برباد بشي. ځکه الله رب العزت وایي پیغمبر مې رالیږلی دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ عمرې لتله، عمرې لنه صلح حدیبیې له لیږلی و. د صلح حدیبیې په معامله کې مذاکراتو لتلی و. وی ستا احسانات ډیر دي، ورشه مکې والو سره خبره وکړه. هغه مکې والو سره خبره کوله، هغه ورته وایي وایي ته خو راغلی، هغه به لا عمره کوي، تو عمره وکړه، تو څومره عمره وکړه، هغه به بیا راشي. اسی پیمانی وای که مونږ وې مونږ وې د خدای کور راته ملاو شوی دی، راشه څو چکرې پکې ولګو، طواف وکړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وایي انا لم نصنع شيئا حتى يصنع صاحبنا فاذا صنع فنصنع كما صنع. منګه تر هغې پورې عمل نه کوو چې څو زموږ ملګري نه کړی نبي علیه الصلاة والسلام. فاذا صنع فنصنع كما صنع. نو هر کله چې هغه یو کارو کې نو موږ بیا د هغه په طریقه باندې کوو، چې د هغه طریقه باندې نو موږ کار تر هغې پورې نه کوو. نو هغه عمره یې ونه کړه، وی زما پیغمبر لا نه ده کړې چې هغه یې وکړي زه بیا هغه شانتې کومه، چې هغه یې وکړي زه بیا هغه شانتې کوم. هر عمل کې تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضروری ده. ځکه الله رب العزت وایي فما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. پیغمبر مې نه را لېږلی مګر دې له مې را لېږلی دی چې د الله د حکم تابعداري وشي. ټوله دنیا دې یو طرف ته وي او ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې ودرېږه نو ته یو جماعت یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکی आवाज و، خدا الله حکم هغه نو ضایع کړي، هغه نو ضایع کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه خلاف و، مدینه خلاف و، ټول خلک خلاف و، خو د بادشاہ حکم دې ضایع نشي. محمود غزنوی مشهور بادشاہ و، محمود غزنوی مشهور بادشاہ و. یو ورځ یو ملغلره راواغسته، د خزانې نه یو ملغلره راواغسته، ملغلره ځان سره نیولې ده. یو وزیر ته وایي وی وزیره دا به د څومره روپوي؟ وی یاره حضرت د دې قیمت نه پوره کیږي، ستا ټول مملکت دې قیمت نشي پوره کولی. وی زخه ماته یې که. او ورته وی زه د بادشاه د خزانې تاوان نه کوم، بادشاہ د خزانې تاوان نه کوم، زه دا نشم ماتولی. بادشاہ وی واه څومره وفادار وزیر مې دی، انعام یې وله ورکړ. بل ته وی بل هم دغه شانتي وي، هغه له یې مې نه ورکړ. تقریبا 450 وزیرانو ته یې وی ټول وی د بادشاہ حکم دی، د مشرف خبرې د پاسه بله خبره چته کېږي. تا ویلي دي بس زمونږ پې امینه ده وایي او دا موږ نشو ماتولی. دا ستا ملغلره ده او ستا د حکومت نقصان موږ نشو کولی. حکومت ته به د نقصان ورسېږي، وایي دا نه کوو. خزانې ته به نقصان ورسېږي. د بادشاه یو غلام و ایاز ته وی دا به د څو روپو هغه ته وی حضرت قیمت پوره کول ګران دي. وېسته بادشاہي به ستا پوره نه کینو. وی خانو ماته کا ایاز ګټر راغساو چې درس شو ملغلره الله اخلاص کړه، ملغلره تڼي ونی کړه. وی وزیران بلوشو
منګه نه وایو چې دا کم عقل دی او بادشاہ د دې تور سره مینا کوي د سره بادشاہ مینا کوي او دا وګوره د بادشاہ خزانه دومره تاوان وکړ آیاز توی دا دې سوی او تاسو وکړل آیاز وتوي گفت آیاز ما ترانه نام اول گفت آیاز ما ترانه نام اول امر شاب نیست بهتر از گوهر وی اے بادشاہانو اے سرداران وزیران دا خبر آوری گفت آیاز ما ترانه نام اول امر شاه بهتر ز گوهر وی اے سردارانو دا خبر آوری دا د بادشاہ حکم چې ده نو دا د ملغلر نه بهترو یو طرف ته ملغلر ده او بل طرف ته د بادشاہ حکم ده زه د بادشاہ حکم نشم ماتوله ملغلر به ماته کم خود بادشاہ حکم نشم ماتوله او ایزه چې يم نو من هرگز نو من هرگز نه مې گردان ما شاه بسوار زه د بادشاہ نه چارې سرګناړو ما من چې مشرک روې نه آرام درګوهر ویزه مشرک غوندې ملغلرو ته حکم ملغلرو طرف ته نظر نکوما زه بادشاہ حکم ته نظر کوم زه ملغلرو ته نه ګورم پړک ته نه ګورم زه د بادشاہ حکم ته ګورم د بادشاہ حکم ته وګورم چې د الله سو حکم دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو حکم دی نو علاوه کامیابیږي او قاضي زوالای او پښتونوالای ته ګوري نو دا ناکامی ده قطیر شفاعی مشهور بزرگو د دمشقو چرچای انتهایی خوره شوی و انتهایی خوره شوی و چرچای د ایران نه یو سړی روان شو وی زما د قطیر شفاعی ملاقات لان د قطیر شفاعی ملاقات لازم وای چې قطیر شفاعی ملاقات لان نو هغه ګیره خورولان ناس تو ګیره خورولان د حق اریان چې دومره لوی بزرگ چې چرچای زه په کم ملک اورما پښتانه وې ته وګورئ نو مې اٹک په دروازه لیکل شوی او دا کار کوي هغه مې جنوب خو اٹک په دروازه لیکل شوی دی او د خړې ګیره وتاوی وی استاد پیریش مې تراشی وی استاد ګیره خړې هغه ته وی د اوسانه زمانه والو ویریش میں تراشم لیکن دل مردمان میں خراشم وی گیرا خریما خود خلقو سړونو تمی سنوی ویلی اوسم وای کنه زړه صفا پکار دی وای د خلقو زړه تمی سنوی ویلی گیرا خریما خود خلقو زړه تمی سنوی ویلی د دې د وجه زما چرچا کم دی اوریدلې دا هغه ته وای ریش میں تراشی لیکن دل رسول الله میں خراشی ګیره خره خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته لاس هم کړل هغه په زور باندې راو باسي ته وای د خلکو زړه ته مسنی ویلي خو د بادشاہ زړه سره دې سو کړل د بادشاہ زړه سره دې سو کړل هغه ډایرک ارسو غردول ایناو چاړو ارسو غردول سمودا پاسې ګیره پرې خدا بیا هغه بزرګ هغه شاګرد تعویذ ته وایي سومرا شاګرد دیو سره دې پس ګیره راوړل شو اینا راغستان ګیری ته یو قتل ډیر خوشاله شو وی جزاک الله کی چشمم باز کر دی مرابا جان جا هم راز کر دی او خدای ته واړه جنت نصیب کا چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت باندې برابر کړم زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت باندې برابر کړم نو حکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارسل خراب شي خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ته نقصان اون رسیږي کله نبی علیہ السلام حکم ته نقصان ورسي عمر رضی الله تعالی عنہ یو معاملہ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسان دال جبل ابن عم مشهور بادشاہ و مسلمان شو تازه مسلمانو حج لراغلو چرته یو باندې چې ولا په احرام باندې خپل کې خو غلطای کې جبل ابن عم تاسو سپېړای ته ویاستا چې د بادشاہ په لنګ باندې خپل دی
باندې لار عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو دا څنګه حکومت ته چې په دې کې په حرم کې بسړي باندې گزارونه کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ وای راولې وی جب الله راوستو وی تادله سپېړه ولې ور کړی دا څه دلیل خو د سپېړې پورانو غلطای کې خبر راغلی و. عمر رضی الله تعالی عنہ رابي ته باندې چتا پیتاو چې څنګه سپېړه درکړی دا په شان ته سپېړه وباسا. جب الله ته وی مرتد کېږم ګورې ک باندې چې سپېړه راکې نو مرتد کېږم. صحابه عمر رضی الله تعالی عنہ په سیلاړل وی حضرت مرتد کیږي لوی بادشاہي مرتد کیږي کده مرتد شي. عمر رضی الله تعالی عنہ توي ټول دنیا دې مرتد شي خدا الله او پیغمبر حکم دې ځای نشي. جب الله دې مرتد شي خدا الله او د الله حکم دې ځای نشي. اګه سپېړه ته وي تاسو جب الله مرتد شو. عمر رضی الله تعالی عنہ د الله حکم ځای کول ته نو پرېخه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معاملہ کې خلق رالل وی د لوی خاندان دا د ډیر لوی خاندان دا مونږ به سره درکو مونږ به دا درکو خو حضرت دې لاس ته کټ نشي. اسامه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ډیر خوګو ټول کې مشهور چې دا د نبی علیہ السلام هاذا حب رسول الله چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب دی. هغه ورپسې سپارښت کې بوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول ته اعلان وکړ ټول ته اعلان وکړ دا خبره واوري والله لو ان فاطمه ابنه محمد سرقت لقطعت يدها. خبردار یا خلکو ټول دا اعلان واوري لو ان فاطمه ابنه محمد سرقت لقطعت يدها. کپتانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورو فاطمه رضی الله تعالی عنها غلاو کی نزبت لاس کټ کوما. تاسو مال کوم ځکه دا الله حکم لا مخل راځي دا الله حکم لا مال مخل مرাজি. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دا طریقه وا غیر دینو مخامخ ور راغلیو وی رجم بارک فیصله وکا. وستا قران کې څه لیکلي دي نبی علیہ السلام استا قران پر استا کتاب راړ په تورات به فیصله کو. براو کته په ګوته کې خودي داسې وی هو ګور ادي کې خولي کړی چې په خاري سور کوي مخوله تور کوي نور څه پکې نشته. او نبی علیہ السلام هریان شو چې خدای درجه می د تورات نه سکو. تورات کې د حکم درجمو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ سو وتوی نبی علیہ السلام ورته چلا سوچت کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارفع یدک استاد الله سوچت کا لگتا چلا سوچت کو فایذا یا آیت الرجم تلوح ناگان درجم آیات زلید. نبی علیہ السلام خیر دینا هغه خپل دین تراړولیو خو خپل ورته نو اخوا شوی منګنن الټا راټاغسته دی الټا راټو ماغسته دی هغه ځان ټول خپل ور پسې روان یو. دا هغه قانون مخبل کو انګریزي قانون نوم د پاکستان نه خودت د چتالستان ګنده دی قرآن په کې نشته او سنت په کې نشته شته خو په عوامو کې شته د قرآن او سنت بیان خو په بار ساته کې د قرآن او سنت حکم یو نشته مسلمان ځان طرف تراواړو. الله وینا علبا نبی علیہ السلام می دل را لګل دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې عمل وشي او دا الله رب العزت په حکم باندې خلق روان شي. چې دا سنین ایمان نه کامل نه دی اسلام نه کامل نه دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې نه روانو. انس رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ناستو. انس رضی الله تعالی عنہ شاګردان و سره تابعین اره یو صحابي تابعی ته وی دا درستخان واخلا او دی ورته ورلړکا. هغه درستخان واغستو ورته ورگزار کو چې ورته درستخان گزار کو درستخان ونه سوځید صفا شو چې کوم اخیره وانه هغه ته وبایدا صفا شو او درستخان صفا راوته. هغه شاګردان ته تاسو کوي قوم گفتن صحابی عزیز
چون سوزید و منقا گشت و نیز. اے صحابی عزتمندا، اے صحابی عزتمندا، دا سماج روشوا. چون سوزید و منقا گشت و نیز، دا خو نسوزید او صفاش، او نسوزید او صفاش. آغا توئی وی چو مصطفی دستو دیان و مالیدان در در درست خوان. وی هر کلا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې درست خان باندې لاس مبارک صفا کړی دي، دې صفای دا طریقه ده. پس دې ورته ولړه کوم او صفا شي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس مبارک د خیرو الله دومره خیال ساتلو، خیرو خو پینو خو وروړه غبوسر کی دا دی الله دومره خیال ساتلو چې هغه درستخانه په ور باندې حرام کړو. او انسانان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه راغستان، سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی راغستل، نو تابع الله رب العزت ورته څنګه ارتاو کی، ورته ولې څنګه ارتاو کی. کارتاو دي کی او لګي خيري وای درنه، هغه به در نصفاشي خور به در باندې حرامي، اور به در باندې حرامي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري دا زمون اولین فرض دی. دا په دې باندې نه کیږي چې موږ بوایو او که خیری او بس موږ تابعدار یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من نفسه ووالده والناس اجمعین. تاسو کې یو تن چې کامل مسلمان کې دی نشي ترسو پوری چې زاغتا د مال او د اولاد او د خپل ځان نه خوښ نشم. عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره ناستو، وی نبی علیہ السلام سوچو کو وی ما ته خو زمال پلار نه خوږي، د اولاد نه راته خوږي، خو د ځان نه خو راته خوږ نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے عمر فیض الله لا ایمان کامل نه دی چې د ځان نه راته خوږ نیم، نو لا ایمان کامل نه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ بیا سرخته که سوچ کو سر راوچت کوي حضرت د ځان نوم راته خوږي، د ځان نوم راته خوږي. عمر رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې کومه مینا یادې، دا مینا یادې چې یو ځای زما د زړه تقاضا رااله، د پلار تقاضا مې رااله، د اولاد تقاضا مې رااله، درونو او رشتہ دارانو تقاضا مې رااله، او بل طرف ته د نبی علیہ السلام حکم دی، زه ترجیح چاله ورکوم. دا مینا مراد ده. عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ کو چې زما د زړه نوم ستا طریقه بهتر، زما د پلار نوم ستا طریقه بهتر، زما د اولاد نوم ستا طریقه بهتر. د دې وجنه زمونږ استادان چې کوم وفات شوي دي الله رب العزت قبرونه منور کړي. د حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده قافله چې هغه دې ته نو کتلی چې څوک به خفه شي، دې ته نو کتلی چې چا زړه ته نقصان ورسیږي، خو دې ته کتلی چې الله حکم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ضایع نشي. هغه امانت د هغه شاګردانو مونږ ته راورسو، تر دې ځای پورې راورسو. شاپور شیخ دی الله غریق رحمت کی هغه و فرمایل وی استاد په شاګردانو باندې رنگ شي. وی حسین علی رحمه الله زکه رنگ شو چې هغه الله داسې غړ غړ شاګردان ورکړو، دا نمونه چې لیکلي دي. عنایت الله شاه بخاری رحمه الله شیخ القرآن د پنځپیر شیخ القرآن د پیندای داسې ناران شاګردان ولا ورکړو، نو حسین علی رحمه الله رنگ شو. پنځپیر شیخ رحمه الله او پیندای شیخ رحمه الله په دنیا رنگ شو. الله هغه د لاسه بهترین شاګردان تیار کړو، بهترین شاګردان تیار کړو. او زمونږ د استادانو نمبر دی. الله دې مونږ نه هلاکینا. الله رب العزت په هغه طریقه زمونږ نه کار واخلي چې په کومه طریقه باندې زمونږ د استادانو نه اغسته او دا به حال کیږي چې مونږ پوره طریقې سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو پابندو. ویسا شیخ سے مدذل العلی علی ذکر کوي چې په مرض وفات کې مونږ حضرت شیخ القرآن راغوښتیو. په انتهایی تکلیف کې حضرت وې د کور نه راغله او شورا له مشورې لا بیا چې کور ته نو یو ملګری هغه ته سپلای سمولې، سپلای وته سمولې، نو دا ملګری نه د روب د لاسه چې حضرت شیخ القرآن بیمارم نیولې ومو، نو اوله حضرت شیخ القرآن ته
د سمې خپې سپلای د ګسې خپې سپلای ورمخکې کړه د ګسې خپې سپلای ورته ورمخکې کړه حضرت شیخ القرآن دا بې ایمانه د هغه تکیه کلام وایي ډېر به وي وی لته یې جوړه کړه ورکولی خو نه شوه ډېر ضعیف و وی لته یې جوړه کړه وی چې بې ایمانه زمونږ ټول عمر د سنتو په خدمت کې تېر شو او ته په اخري عمر کې زما نه د سنتو خلاف کوې چې زه ګسه سپلای اول په خپو کوم اول رانه د ته په آخر عمر کې زما نه د سنتو خلاف کوې دومره خیال هغې د سنتو د نبي علیه الصلاة وسلام ساتلی و چې موږ د نبی علیه الصلاة وسلام د سنتو خیال وساتو که کار په مزه خو برکت به پکې زیاتي که کار په مزه برکت به پکې زیاتي او که موږ ډېر وایو چې وشي او بله طریقه شي او د نورو خلکو په شانتې راوځو د نورو خلکو په شانتې راوځو او راځئ یاره اتحادونه کوو ووټونه کوو یو څه بل څه کوو نو هغه ټیک ده که څه وخت وشي خو برکت به پکې نه وي بس وخت به وي د ماښام د چنچونو چغار به یو وخت په خوا جوړ شي خو سهار به بیا خواري بیا ټول په خپل طرف باندې رواني نو کېږي او برکت راځي د نبي علیه الصلاة وسلام په تابعدارۍ باندې د دې وجې نه مشرانو د جماعت نوم یې ښه و اشاعة التوحید والسنه چې د الله تابعداري به او د نبي علیه الصلاة وسلام د سنت طریقو تابعداري به دغې ته اشاعة التوحید والسنه وایي که ته وایې ځان ته وایې نو ووایه او که نه وایې مې وایه خو د الله به منې او د نبي علیه السلام به منې نو دغې ته موږ پنجپیرې وایو وایه دې څه ښکره ولکۍ ني خو چې توحید او سنت د نبی علیه الصلاة وسلام مني نو الله رب العزت هم خلکو ته ترغیب ورکوي د تابعدارۍ د نبی علیه الصلاة وسلام چې د نبی علیه الصلاة وسلام تابعداري وشي نو دا داسې ده لکه چې د الله تابعداري وشوه من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداري وکړه د نبی علیه الصلاة وسلام نو داسې ده لکه چې د تابعداري د الله وکړه ځکه والنجم اذا هوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ځکه نبی علیه الصلاة وسلام د ځان نه خبرې نه کوي نبی علیه السلام د الله خبره کړې وه نو چې د الله خبره ومنلی شوه د نبی علیه الصلاة وسلام خبره ومنلی شوه نو دا داسې ده لکه چې د نبی علیه د الله رب العزت تابعداري وشوه نو تابعداري د نبی علیه الصلاة وسلام هغه د دواړو جهانو د کامیابۍ ذریعه ده نبی علیه الصلاة وسلام وایي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا هر امتی به می جنت ته ځي مګر چا چې د جنت انکار وکړو صحابه وی ومن ابا یا رسول الله نبی علیہ السلام د جنت نه ولا څوک انکار کوي نبی علیہ السلام فرمایل من اطاعنی فقد دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا چا چې زما تابعداري وکړه نو داسې ده لکه چې د جنت ته لاړ او چا چې زما نافرماني وکړه نو داسې ده لکه د جنت انکار وکړو چې زه جنت ته نه ځما جنت ته نه پکار جنت د الله د رضا نوم دی الله رضا کیږي په تابعدارۍ د نبی علیه الصلاة وسلام الله خوشحالیږي په تابعدارۍ د نبی علیه الصلاة وسلام باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے خلقو که اللہ سره مینه کوئ نو ما پسې راشئ نو تاسو به کامیاب شئ نو نبی علیه الصلاة وسلام پسې تلل په دې باندې د الله مینه حاصلیږي د الله رضا پې حاصلیږي او جنت پې حاصلیږي الله رب العزت دې موږ ته د نبی علیه الصلاة وسلام پوره تابعداري نصیب کړي په غم کې او په ښادۍ کې په عبادت کې او په هر څه کې چې په هر څه کې د نبی علیه الصلاة وسلام تابعداري وکړو دغه کې زمونږه کامیابی ده ان شاء الله الرحمن حضرت شیخ القرآن الله دې عمر کې برکت واچي هغه به بیان کوي